پار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته فرمایي چې تاسو کې یو شخصیت ته چې په شام عراق کې اوسېږي او دا زما د بهترین دا زما د امت بهترین انسان دی او دا هغه عظیم شخصیت ته د الله تبارک وتعالى په دربار کې سوال کړی دی د پاره د دې د بدن باندې دانې وي او ایسه قرنم بتا سوریدلی د په بدن باندې دانې و د برس د مرزو په برګي مرزو په وی دا هغه عظیم شخصیت ته چې د خداوند متعال په دربار کې دعا کړي او الله تبارک وتعالى د دعا قبول کړي دا او دا هغه عظیم شخصیت ته روایت ته صحیح مسلم شریف ته حضرت عمر فاروق د حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل چې پتا سو کې کم یو صحابین حالانکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره صحبت نه دی کړي مبارک علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس کې ناست نه د کړي خو صرف فقط په دې اساس او بنیاد باندې چې د مور په خدمت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دیدار نو شوي مجلس نو شوي مبارک او فرمایل دا هغه عظیم شخصیت ته د سره چې کم یو صحابي ملاو شوي نو د سره چې کله تاسو ملاقات وکړه د پاره د دعا وغواړي د بخشش دعا وغواړي الله تبارک وتعالى بس تاسو دعاګانې قبلې مبارک سره ملاقات هم نو کړي خود د پاره دعا کړي و او دا دومره عاشق انسانو چې کله په غزوه احد کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غاخونه مبارک شهیدان شو د مبارک تکله پته ولګیدا چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم غاخونه شهیدان کړي شوی دي د سوق چراکا چا ورته ویل چې دا یو غاخه ورته یاد کې چې دا د مبارک شهید شوی دا مخامخ غاخ د مبارک ځان نه په هغه وخت کې چې هر قسم علاوه ځان نه د مخامخ غاخ وست بیا ورته چا ویل چې دا غاخ نه دا بل غاخ ته بیا دا اویس قرر لګي شو دا بل غاخه د ځان نويست بیا ورته چا وی چې دا دواړه نه دي بل غاخه ایست دي روایتو کې راځي چې ټول غاخونه د خپل خلی نويستل لپاره د دې د خپل حضور صلی الله علیه و آله وسلم په خله کې وی غاخ شتا وی زما په خله کې بسنګ غاخي ټول غاخونه د خپل خلی نويستل دا عشق ته ښا دا څه شه دی عشق ته محبت ته ځکه الله تبارک وتعالى ورته مقام د سور کړی دی مقام ورته دا ور کړی دی چې دوی کومه دعا کوي الله تبارک وتعالى رد کوي نه ډارې کې قبلې سبحان الله وای نو صحابه ته فرمایل چې د لاس نه دعا واخلي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک په منبر رسول باندې ناشته مبارک علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه تله دی ما ته متوجه اوس څوک ناشته په منبر رسول باندې حضرت عمر فاروق رضی الله دویم خلیفہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د لورم پر رسول الله باندې وعده وخا ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک په منبر باندې ناشته وعظ کوي سره اوچت کس ګوري چې په منبر په مجلس کې ورتا ډیر زیات خلق ناشتي وی قتل چې د عراق د سرزمین څخه خلق خو ما تنی ناست دا اندازو لګول چې د عراق خلق هم سماته په خطبه کې ناشتي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ودرېد وی چې کوم د عراق خلق دي د عراق د وطن خلق دي دغه تمام خلق ودرېږي نور ټول کینه د عراق دا خلق ټول ادریدل نور خلق کیناستل بیا مبارک فرمایل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې د عراق په دې خلقو کې چې کم د کوفی خلق دي د کم ځای خلق دي د کوفی خلق دي دا ادریږي نور عام عراقیان کینه نور عام عراقیان کیناستل صرف د کوفی دا خلق ادریدل پاتې شو مبارک بیا عرض کوي ورته فرمایي چې د کوفی د خلقو کې د قرن د علاقې سوکوي هغه پاتې شي نور عام خلک کینه چې مجلس ته او قتل د قرن د علاقې صرف یو کس پاتې شي نور تمام خلک کیناستل حضرت عمر فاروق دغه کس ته گویا کیږي ورته فرمایي وي ستاسو په دې کلی کې یو شخصیت ته اویس نومې دی سنومې دی اویس نومې دی دا ته پیژنې او کنا دا ستاسو په دې کلی کې شتا او کنيشتا دغه کس ورته گویا کیږي چې زمون په کلی کې خو اویس په نوم باندې یو شخصیت شته خو هغه خو ډیر زیات غریب دی ډیر زیات مسکین دی خلک ورته احمق وایي خلک ورته دیوانه وایي زمون په کلی کې شته دی دا خو عاشق الرسول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېده خوښه نشوه د سترګو نه اوښکې لاړې ډیر زیات یې وژړل او سر ښکته ډیر وخت بعد بیا سر اوچت ک او دغه شخصیت ته فرمایي
وی تا ته څه پته د ما د خپل پیغمبر نه اورېدلي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چې دا هغه عظیم شخصیت دی دا هغه عظیم انسان دی چې دی به دعا کوي دغه اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه به د الله تبارک وتعالی په دربار کې به دعا کوي او د په دعا باندې به زما د امت د بنو نضر او د بنو ربیعه د قبیلې د ګډو د چلو موافق خلق به الله تبارک وتعالی جنت ته داخلي دا خو هغه عظیم شخصیت ته وایي چې دا احمق دی او دا دیوانه دی